مخکې دور کې زنانو سره هم د خپلو د بچو خیال و، سړو سره هم د خپلو بچو خیال و، د دنیا د ګټلو نه د آخرت د جوړولو. یاد وساتئ نن سبا موږ تاسو خپلې لوڼه علم دین طرف ته نه متوجه کوو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې او هغوی نه رستو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین چې مجتهدین او مفتیان کرامو 149 کسانو دا 9 ترنه کټ کا 14 پریدا دا په ټولو کې اعلی پټاپ مفتیانو دا 4 نه کټ کا یو پریدا دا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پکې شماروا. لوی لوی صحابه او استاد وا. اول چې وحی وخت رسیدلې ده هغه سیدہ خدیجه رضی الله عنها زنانه وا. اول اسلام نه پاره چې قربانی ورکړې ده سمیہ رضی الله تعالی عنها وا. نو هغه دور زنانه چې کومه وي هغه عالمانه وي او هغه دور زنانه چې وي دین طرف ته متوجه وي. امام مالک رحمه الله تعالی یو لوی محفل کې به درس ورکاو، په زرګونو طالبان به ورته ناسو، طالبانو کې به یو طالب عبارت ویلو او په پردې کې یو جینۍ به ناسته وه د حضرت امام مالک رحمه الله تعالی لور به وه چې کله به هغه عالم طالب یو حدیث بیانولو، حدیث په عبارت کې به خطا شو، دې لرګي پیدا کړو، لرګي بیا وټکول، لرګي بیا چې وټکول پلار ته بیا سوچ ورغی چې اوهو دې شاګرد میں عبارت غلط ہوئے ہو، اطلاع بیا غږ په وکړو، عبارت دوباره ووایا، غلطي بیا په سمه کړه. زنانه به غلطي د عالم والا نه ولا داسې زنانه وې د امام مالک رحمه الله تعالی استاد دی، امام ربیعه رحمه الله تعالی دا لوی مقام ته رسېدلی دی. ولې رسېدلی دی؟ د مور تربیت و. یو ورځ اعلان کېږي غټه جلسه ده بنو امیہ دور دی پاک اعلان کېږي چې جهاد ته خلق کو ضرورت دی، ترکستان ته جهاد دپاره مجاهدین لېږل کېږو. یو تاجر دی سوداګر دی راپاسي او فروخ یې نوم دی، هغه وایي ما نوم هم اولیکا، نوم یې اولیکلو. اوس راغی کور ته نوجوانه ښځه ده خپلې ښځې ته وایي ای زما ټبره زه تاسو ته یوه خبره کوم. وایي څه وایه؟ وایي مجاهدینو کې زما نوم اولیکلی شو. وایي ته جهاد ته ځې، زه په حمل باندې یم، چاته مې چې پرېږدې چاته مې پرېږدې؟ وایي چا دپاره چې ځم هغه ذات ته دې پرېږدمه، الله تبارک و تعالی ته دې پرېږدم. وایي ورځه الله تبارک و تعالی به زما د حفاظت کوي، زما اولاد به هم حفاظت کوي. ما نه تا ته اجازت دی ځه جهاد ته لاړ شه، په خپل لاس باندې زغره ورته واخیسته، په خپل لاس باندې توره او په خپل لاس باندې غشي او کمان ورته راواخیستو، خپل لاس باندې اس ورته برابر کو، په هغه باندې کېنولو. دی روان دی دا پسې ګوري چې کله د دې نظر نه بالکل لاړو. اوس انتظار غړې شروع شوې کله به راځي. یو ورځ انتظار دی نه راغی، یوه هفته انتظار دی نه راغی، هفتو نه کیسه میاشتو ته لاړه نه راغی، میاشتو نه کالو ته کیسه لاړه، یو کال نه راغی، دویم کال تیر شو نه راغی، خبر نه راځي. څوک وایي شهید دی، څوک وایي قیدي دی، څوک څه وایي، اطلاعات ځي او راځي. آخر 10 کاله پوره شول او په 10 کالو پورې د اطلاع نشته ده چې ژوندی دی که مړ دی. بس خلک دي یو او بل، څوک وایي مړ دی څوک وایي ژوندی دی. صحیح حقیقت حال هیچ چاته علم نشته. 10 کاله پوره شول مدینه منورې ته راځي، مدینه منورې کې شپې ټیم دی، ګرځي، کور پیدا کول غواړي، محلات دي نوی جوړ شوي دي، په ډېر مشکل سره یو کور باندې شک شو، بلکې یقین راغی چې دا زما کور دی. خو دلته و سوچو کې دی زما ښځه به مړه شوي ژوندی به وي، بل چېرته به تللی وي دلته به وي،
زما اولاد به شوی وي که نه به وي شوی لور به مې شوي که زوی به مې شوي ژوندی به وي که مړ به وي په دې سوچو کې دی کور کې دروازه نشته ده دغسې یو کور دی غریبي انداز کې دی پرده په زوړه نه دی پردې کې وردانه شو او اس یې ودرولو په دې منځ کې یو نوجوان دی راپاسي له خوب نه ورته وایي وه بوډا څوک یې زما کور ته راغلی ورته وایي وهلکه دا زما کور دی ته څنګه وایې چې زما کور ته راغلی ورته وایي اچھا یو خو پردي کور ته رالی بل شپې په ټیم باندې رالی او بل دعوه هم د کور کوي تا ته شرم نه درځي دې عمر ته ته وګوره هغه بوډا ورته وایي ورته وایي دا زما کور دی ته څنګه دا وایې ته زما په کور کې ناست یې اوس هغه نوجوان ورته راغی او ویې دی وایي زه تا قاضي ته بونځومه قاضي ته به دې وړاندې کوم تا زما د کور بېعزتي وکړله زما کور ته ولې بې اجازته دننه شوی په دې منځ کې شور چې شروع شو مور یې په کوټې کې ده کوټې کې کړکۍ یې کولاو کړه چې اوهو دا خو هغه نوجوان چې 30 کاله وړاندې ما نه تللی دی امام حضرت فروخ رحمه الله تعالی دا هغه فروخ دی حضرت ربیعه ته آواز کوي ورته و ربیعه وایي ها وایي دا خو ستا پلار دی دا هغه یو کس دی چې د چا په انتظار کې ستا مور تور ویښتان سپین کړل او هغې د پاره ناسته دی هغه زوی د ستا پلار راغی نن د فورا تر غاړه وتلو معافیه ترې نه ووتله بیا کېناستلو خپله منځ کې ګپ شپ شروع شو خپله منځ کې تیر یادونه سره بیانوي او بیا چې څه وخت یې سهار لمانځه شو وخت راغی نو زه یې ورته وایي زه به لمانځه ته لاړ شم تاسو بیا راځئ وایي ټیک شوه زوی یې لاړو هلته لمونځ کوي پلار یې هم لاړو لمونځ یې وکړلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته ودرېدو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله ډېرې مودې پس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه یې لیدلې ده سلام اچوي سلام نه پس بیا راځي نیمه نه په زرګونو طلبا دي هغه ناست دي یو کس ورته ناست دی حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دا قسم احادیث یې بیان کړو ډېر خوند یې ورکو احادیث وایي طلبا یې زنده اوري یو طالب ته ورغېږدو شو ورته چې بچیا دا څوک دی زه خو یې نه پېژنم نظر مې کار نه کوي دا هلک څوک دی دا نوجوان څوک دی وایي ته یې نه پېژنې وایي نه وایي معلومېږي دا چې ته د مدینې منورې کس نه یې ورته یې بچیا زه د مدینې منورې یم خو 30 کاله پس راغلی یم ځکه ما ته د نوجوانانو پته نشته وایي دا خو د امام ابو حنیفه حضرت امام مالک رحمه الله تعالی استاد دی دا نه پېژنې دا خو امام سفیان وال استاد دی دا نه پېژنې دا خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ول استاد دی تی نه پېژنې ورته وایي بچیا نوم خو دې ښه راته واخیستو ربیعه خو د پلار نوم دې نرته واخیستو دلته خو طریقه دا ده چې زوی نوم سره پلار نوم هم اخیسته شي دا د چا زوی دی ورته یې چې ته څه پېژنې د پلار خو فروخ و او فروخ 30 کاله کېږي چې تللی دی جهاد ته ورک شوی دی پته نه لګي او دلته په ده سترګو باندې اوښکې راغلی ډېر زیات د خوشحالي نه جاړي چې یا الله جل شانو زما زوی او د لوی امامانو استاد زما زوی د سید الکونین صلی الله علیه وسلم په منصب باندې ناست جناب محمد رسول الله احادیث خلکو ته پړاو کوي کور ته چې راغی خپلې ښځې ته سره کېناستو بیا ورته وایي اما خو تا ته 10,000 اشرفۍ درکړې وي هغه دې څه کړی وایي ستا 10,000 اشرفۍ په کار دي که دا رنګې یو محدث چې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې احادیث پړه کوي هغه دې په کار دی دی ورته وایي چې په الله مې دې قسم وي د دونه احادیث پړه کول پرېږده صرف یو حدیث یې چې مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې کوم ښودلی دی دا هغه 10,000 اشرفیو نه ما ته ډېرې خوښې دي وایي دا ټولې پیسې ما د ده په تربیت لګولې دي زما عزیزانو مخکینو زنانو داسې تربیتونه د خپل اولاد کړي خپل لوڼه علم دین طرف ته متوجه کړي دا لومړنۍ مدرسه ده چې غېږې کې تربیت کوم اوشي صحیح انداز کې هغه د وخت بیا امام جوړېدی شي د وخت مقتدا جوړېدی شي
او دا وخت یو لوی رهنما جوړېدی شي.